د مکې مکرمې یوه ډمه وه غالبا چې د هغې سلمان نوم و دا یوه ډمه وه دې به دا مایلسونه به یې کولو په حجرو کې به ګډېده او خلکو به پیسې چانګلې د دې دغه معاش او دغه د ګټې وټې ذریعه وه خو چې کله په غزوه بدر کې ډېر شي کفار مړه شو نو د مشرکین مکه هغه زور لږ کم شو نو دا په دغه ورځو کې راغلي او مدینې منورې ته نبی علیه الصلاة والسلام له راله وی ای محمده صلی الله علیه وسلم وی دې له نه یم راغلي چې مسلمانه شوې یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی څه له بیا راغلي صحابه کرام هم پېژندله ټولو پېژندله مشهوره ښځه وه وی څه له راغلي وی ما باندې به چې چا پیسې چنګلې خو تا ټول ووجلو سردارانو په ما باندې پیسې چنګلې خو تا ټول مړه کړلو وی په مکه کې اوس زما ګزاره ګرانه ده څوک را باندې د پیسو چنګلو نشته دی مکه کې مې ګزاره نه کېږي نو وی څه له راغلي وی دې له راغلم چې ته د خپلو ملګرو ته ووایې زما سره امداد وکړي ماله څه پیسې میسې راکړي ما اوس هلته ګزران ګران شوی نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وویل یو که د چا څه وس کېږي دې له یې ورکړئ بس د دې له چې چا څه وس کېږي ورکړئ له چې ځي صحابه کرامو سره د خپل وس موافق چا څه ورکړي چا څه ورکړي پیسې وله ورکړې او د مکې نه څه کړله د مدینې منورې نه د مدینې نه را رخصت کړه خو چې کله دا د مدینې منورې نه راتله که نه نو یو صحابي و د هغه نوم حاطب بن ابي بلتعه حاطب بن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه دا بدري صحابي دی په بدر په غزا کې دی د نبی علیه الصلاة والسلام سره شامل شوی و نو چې کله دا راتله که نه نو هغه وله یو خط یو چوټۍ ولیکله او په چوټۍ کې ورته دا ولیکل چې نبی علیه الصلاة والسلام په تاسو باندې حمله کوونکی دی او داسې کسان یې تیار کړي داسې کسان لکه دریاب دی دریاب په تاسو باندې حمله کوي نبی علیه الصلاة والسلام په خط کې دا ولیکل او دا د ښځې له یې ورکوي دا به د ځان سره ووسي مکه کې به هلته هغوی ته دا خبر ورکړي دا ښځه را روانه ده نبی علیه الصلاة والسلام باندې وحی راله جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغی وی د الله پاکه پیغمبره ستا راز پاش شو ستا چې د کم راز خبره و هغه مکې والو ته ورسېدله یو ښځې سره خط دی او حاطب بن ابي بلتعه وله ورکړی دی او هغه ښځه په روضه خاخ مقام کې روانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام درې تنه مقرر کړو درې صحابه کرام مقرر کړو حضرت علی رضی الله تعالی حضرت زبیر رضی الله تعالی حضرت مقداد رضی الله تعالی دې درې صحابه کرام ته اسونه توخیجه وخیجه سنت او شابه هغه خزه درنه ګره هغه خط مکی مکرمه ته ونه رسي هغه تر مکی ته ونه رسي دوی ای پروزه خاخ کې به اعلان دی کوي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پروزه خاخ کې به اعلان دی کوي بس اخذ په اوخ باندې روانه و دوی اسونه ته وختل را روان شو درې واړه صحابه کرام او چې څنګه روزه خاخ مقام ته ورسید خزم ال تلان دکړه چې وای رسوله بس اسونه راکو شو د اوخ مواري ولونیو اوخ ورلکین او خزه ته راکو زکړه خزه ته خطر راک خزه ما سره خط نشته وی خط تر سره شته خط راکا اوخ ورله اولټاو د دې چې کم سامان او هغه تار پتار کو خطو د خزې چې کمی کپړې وي د هغې تلاشي واخیسته خط نشته دی اوس خط د سره میلاویږي نه خزې ما سره څه شی نشته دی علي رضی الله تعالی ته وفرمایل وی زما پیغمبر چې څه وي هغه رښتیا وي زما پیغمبر تر اوسه پورې دروغ نه دی ویلي او هغه و چې د دې سره خط دی وی دا خط روباسه که نه قسم په الله کو ستا کپړې ایستل راشي کپړې به در نه مباسم کو ستا کپړې ایستل راشي په موږ نه دا به در نه وباسم خو دا خط په راکوي موږ ته خط در سره شته دی کو ته ډېر و چې ما سره نشته دی خو زموږ پیغمبر ویل چې دې سره خط یقینا موږ ولټو چېرته شته دی موږ خپل وس وکړو خط نشته دی خو چې پیغمبر وایي خط ورسره شته دی نو صحابه کرامو د هغوی د نبي علیه السلام په خبره داسې کلک یقین و ستا سره خط موجود دی ښځه پوه شوه چې په هېڅ حالت زما مخکې تلو نشته دی نو دا کمسۍ یې داسې اوچته کړه او د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې غوټه کړی و د سټ سره د کمسۍ د لاندې په دې ویښتو کې دا تعویض ایښی و داسې تعویض غونتی ته جوړ کړی و دا خط نه دلته یې پټ کړی و چې پټ کړی کمسۍ ته یې لاس کړو خط یې راویست ور یې ولکو چې ور یې وکړو هغې ته یې وسو ته ځه خط یې راواغستو نبي علیه الصلاة والسلام له یې راوړو چې راوړو نبي علیه الصلاة والسلام خط کوله وکړو ته پړاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاطب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی دا صحابي راوغتو دا کار دی ولې کړی دی
دا کار دی ولې کړی دی؟ صحابه کرام سخت غصه دي. عمر رضی الله تعالی توره خورستلې د نبی اسلام ته بار بار وایي د الله پاک پیغمبر ماته اجازه راکړه د دې منافق دا سر ومه د خو موږ سره ډېره غټه دوکه وکړله ماته اجازه راکړه چې دې منافق نه دا سر والوزم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه صحابي راووتو حاتب ابن ابي بلتعه وی حاتب دا راته وویل چې دا کار دی ولې کړی دی؟ دا دی ولې کړی دی؟ هغه ورته د الله پاک پیغمبر زه خپله خبره کوم خو په ما باندې تلوار مه کوئ چې زه خپله خبره پوره کړم ما باندې تلوار مه کوئ. نبی اسلام ووایي ته څه وایي؟ وی د الله پاک پیغمبر قسم په الله کو زما په اسلام کې ذره بره فرق راغلی زه مسلمان یم. دا کار دی ولې کړی دی؟ وی د الله پاک پیغمبر د یوې مجبورۍ نه مې کړی دی. د مکې مکرمې نه چې څومره صحابه کرامو هجرت کړی دی که نه او هلته یې ښځه بچي پاتې شوي یا نور څوک پاتې شوي نور څوک نو هلته یې رشته دار شته د هغې خیال وله ساتي. وی زه د مکې نه راغلی مدینې منورې ته خو زما ښځه او بچي په مکه کې پاتې شوي دي او هلته زما یو رشته دار هم نشته چې د هغوی خیال وساتي. په مکه کې زما هېڅوک نشته دی ښځه بچي مې خوشې پاتې شوي هېڅوک نشته دی. د الله پاک پیغمبر دا کار ما صرف د خپلې ښځه او د بچو دپاره کړی دی. ما وی چې نبی علیه الصلاة وسلام چې څه کړي دا به الله هسې کوي زما په دې خط باندې دا پاتې کېږي نه. الله نبی علیه السلام ته هسې فتح ورکوي خو په هغوی باندې به زما لږ غونته کې احسان راشي نو زما د ښځې او د بچو به لږ خیال ساتي هغې ته به تکلیفونه هلته نه ورکوي زما بچو ته هلته تکلیفونه نه ورکوي. دا کار مې صرف دې دپاره کړی ما داسې کار وکړو چې هغه الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر هم نشي رسولی. زما د خط الله او د الله رسول ته هېڅ ضرر نشي رسولی. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمیل تا رښتیا ووایل تا هم تا دا کار ته مسلمان یې خو دا کار تا صرف دې دپاره کړه تا رښتیا وویل تا داسې وکړلو. عمر رضی الله تعالی بیا فرمایي وی د الله پاک پیغمبر سرتی هم دا منافق دی دا منافق دی. نبی علیه الصلاة والسلام دا مخ مبارک داسې سور شو او عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی عمره تا ته پته نشته چې دا بدري صحابي دی دا په غزوه بدر کې شامل شوی نه دی او د غزوه بدر متعلق الله تبارک وتعالی څه فرمایلی چې پکې کوم صحابه کرام شریک شو تبارک وتعالی د هغې متعلق ویلي چې تاسو څه کوئ تاسو جنتیان یې دا جنتي صحابي دی او ته وایې چې زه ترې سر ومه دا بدري صحابي نه دی. عمر رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده سترګو یې اوښکې روانې شوې په ژړا شو او نبی علیه الصلاة وسلام ته یې وفرمیل وی الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ډېر ښه پوهېږي ما غلطي وکړه د الله پاک پیغمبر زه پوه نه شوم. نو دا یو واقع پکې داسې راغلی وه چې د حاتب ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه متعلق چې ده صرف هغه خط لیکلی